حضرت لاہوری رحمت الله علیه فرمایي چې زه وینم چې په لاهور باندې عذابونه را روان دي، عذابونه سخت عذابونه پرې را روان دي. خو الله پاک په دې جوماتونو کې داسې ماشومان د قرآن تلاوت کوونکي او هغه خلق چې د شپې پاسي الله ته وجاړي د هغې د جړاګانو په وجه د لاهور نه عذاب دفع کېږي. نو ګوره د خلقو دا یاد ساتئ، دوستانو دا یاد ساتئ، کم خلق چې په اخلاص سره اخته او د الله د رضا لپاره د دین خدمت کوي دا څه وړوکی کار نه دی. دا په دې کلي د کلي په خلقو لوی احسان دی د خدای چې ریب دا رزق او دا صدقې دا طالبان او د قرآن طالبانې خوري. په دې کلي به مصیبت راشي، په دې کلي به بلا راشي، په دې کلي به طاعون راشي. قرآن چې شپه او ورځ په یو کلي کې تلاوت د هغې کېږي او چغې پکې اوچتېږي، هلته عذاب نه راځي. دا خو لا قرآن دی. د قرآن چې کوم ابتدایي حروف دي هغه الف با تا سا جیم ها د دې چغې ماشومان په جومات کې وایي. د الله پیغمبر سید الرسل امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سند ورکړی دی چاله د ایم اے پاس لی نه دی ورکړی، ډاکټر لی نه دی ورکړی، انجینیر لی نه دی ورکړی، دې ماشوم ته ورکړی دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دا سند چاله ورکړی دی؟ دا دې ماشوم له ورکړی. دا ماشوم چې دې قرآن وایي د استاذ نه وایي او زده کوي، د الله پیغمبر وایي خیرکم تاسو ټولو کې بهتر، تاسو ټولو کې کوم د جمع ضمیر دی او مخاطب د جمع ضمیر دی، تاسو ټولو کې بهتر. خیرو د اسم تفضیل صیغه ده، تاسو ټولو کې بهتري. خلقو ته به ډېر سپک ښکاري دا خلک. نبی علیہ السلام فرمائی اشراف امتی حملت القرآن. اشراف د امت معزز خلق دا الله په نسبانه زما په امت کې اشراف خلق معزز خلق دا حاملین د قرآن دي. واحیاء الليل او چې کوم خلق د شپې پاسي والله تجاړي دا مشرف او معزز او معظم خلق دي. قرآن ډیر برکات دي. رفیع عثماني صاحب لیکلي دي چې زما والد صاحب به وي د مسلم شریف په دې هغه شرحه کې لیکلي دي. زما والد صاحب به وي چې یو عالم رباني زمونږ د مدرسې نه فارغ شي دا د ټول عمر دپاره مونږ دپاره کافي ده او ټولو خلقو دپاره دا کافي ده. یو عالم ربانی، یو عالم ربانی چې دغه علم د الله د رضا لپاره دغه هر کړه وړو د الله د رضا لپاره بس دا یو کافي دی. دا شاه عبدالعزیز صاحب یو کتاب دی احادیث باندې لیکلی دی کې مې کتل چې امام مالک رحمت الله علیه د وفات په وخت کې وصیت وکړو او دی وی چې د وفات په وخت کې وصیت ځکه کوم چې ما د خپل استاد د وفات په وخت کې وصیت کړی دی او زما استاد به وی چې ما د خپل استاد د وفات په وخت کې وصیت کړی دی او هغه صحابي به وی چې ما ته نبی علیہ السلام د وفات په وخت کې دا وصیت کړی دی. زیم د وفات په وخت کې بیانوم ځکه موږ ته مشرانو د وفات په وخت کې بیان کړی دی که دا ټوله دنیا د سرو زرو او د سپینو زرو نه ډکه شي، دا ټوله دنیا
د سرو زرو او د سپینو زرو نه ډکه شي او بیا الله پاک یو کس ته ورکړي چې هغه کس ته الله دا زړه هم ورکړی چې ټول د الله په لاره کې ولګوي او یو عالم ته یو سړی راشي اته د اودس ته یو مسلې تپوس کوي د حج د یو مسلې تپوس کوي د مونځ د مسلې تپوس کوي د یو مسلې او اول جواب ورکي د دې یوې مسلې دا جواب دا ثواب د هغه سړي د ثواب نه زیات دی چې کومه دا ټوله دنیا الله ورکړې ده او ټوله دنیا د الله په لاره کې خرج کړي یو عالم رباني خو ډېر شی دی